ملګرو تاسو ته پته ده په باجوړ کې بیا دماکه شوه ده د فضل الرحمن په جلسې باندې زموږ پښتانه پکې بیا ډېر زیات شهیدان تاسو ته پته ده ډېر د افسوس مقام دی که چېرته دماکه کېږي نو په پښتونخوا کې کېږي په دې کال کې تقریبا 15 دماکې وشوې صرف په پښتونخوا کې شوي دي په پاکستان کې په نور ځایونو کې نه کېږي صرف په پښتنو پسې راغیستې لکه سوچ وکړئ که څومره حکمرانان دي صرف په میډیا باندې راشي زه مذمت کرتا ہوں مذمت دې څه مطلب دی کاروایي وکړه ولې پښتانه الوځولی کېږي شپږ به دماکې کېږي او ته د هغې باوجود دی مذمت کرتا ہوں د دې هېڅ مطلب نشته زمونږ دغه په کورسو باندې ناست دي زمونږ د پښتنو تپوس له هم نه راځي چې دا دوی په خپله ښه ماړه خلک دی زمونږ پښتانه صرف وینه تویږي پښتانه په خپله پوهېږي نه د خلکو سپورټونه کوي دې خلکو چې هغه زمونږ تپوس هم نه کوي نه راځي لیکن په مخه صرف په ټي وي باندې راشي مذمت کرتا و د دې هېڅ مقصد نشته ملګرو زمونږ د پښتنو مینه دومره ولې سپکه ده موږ په خپله خپل ځان سپک کړی دی که نه موږ اوس دومره سپک پښتنو دا د پارټیانو کار نه دی چې اوس د یوې پارټۍ باندې دماکه وشو دا زموږ د پښتنو باندې دماکه شو د پښتانه له ډېر ووژل تاسو ته پته ده یو کوړمۍ ټوله ختمه کړه کوړمۍ کې 15 کسان څه شي لاړ شي نو څومره د افسوس مقام دی چې زموږ د پښتنو سره دومره زیاتې کېږي نن ما پښتنو زموږ مشران زموږ پوښتنې نه راځي زموږ تپوس نشته په خیبر پښتونخوا کې به مخه دماکې کېږي پښتنو وینه بهېږي په روډونو باندې د اوسه پورې یو کس تپوس ونه کړو چې ولې د پښتنو وینه بهېږي لیکن د اوسه پورې چا تپوس ونه کړو پښتنو موږ په خپله ځان سپک کړی دی که نه زموږ پښتنو ته په مخه سپک ګوري زموږ ما ستا په سر باندې پیسې اخلي خلکو دا مشران ما ستا په سر پیسې اخلي ما ورته وژني او ما ورته بیا هم نه پوهېږو داسې خلکو سپورټ کوو موږ نن په باجوړ ته وګوره دا په بل ورځ جومات شهید شو په بل ورځ په پېښور کې جومات کې دماکه وشوه ولې زموږ د پښتنو سره داسې کېږي ولې زموږ سره زیاتې کېږي زموږ حق په پاکستان کې هېڅ او که دې مشرانو په تمه شوې دا مشران ما ورته کار نه کوي زما اوس تا نه سپورټونه اخلي بیا دا هلته په کورسو ناستي د پیسو سلوبې دي ما اوس تا هېڅ پروا ورسه نشته اوس په ټي وي به راشي وایي چې زه مذمت کرتا او مذمت د دې هېڅ مطلب نشته او پښتونه ما ستا پښتنو ما ستا وینه بر نه تویېږي ما په تا پسې راغیستې ده او ډزه او بس دماکه کېږي پښتانه ووژلی شول دومره زخمي شول د چا نه لاس او د چا لاس په یو ځای کې پروت دی د چا خپه په بل ځای کې پروت دی دا روډونه او دا میدانونه د وینو نه رنګ شول نو دا الله پاک په موږ باندې امتحانونه راولي او الله پاک به د خپل څوک ظالم نه خامخا بدله اخیستلي که دا پاکستان کې دی که په بهر ملکونو کې دي که زموږ په سر پیسې اخلي الله پاک به دې خامخا زموږ بدله اخلي پښتنو ځکه چې زموږ سره ډېر زیاتې روان دی هر کله زیاتې روان دی مخکې هم راته دهشتګرد راته څوک وایي دا دهشتګرد دی په خیبر پښتونخوا کې چې ناست دي څوک راته یو پروپاګانډا کوي څوک بله کوي او ما او تا ذلیله کولو کوشش کوي خدای داسې خلک غر کړي چې ما او تا ذلیله کولو کوشش کوي ما او تا ملګرو د خلکو کوړمې پکې لاړې څومره د افسوس مقام دی خلک پوټي پوټي شو خلک والوته پکې لیکن زمونږ حکمران اوس هم وایي چې مذمت کرتا و د دې خبرې ماله ډېره زیاته غوسه هم راشي چې زمونږ حکمران به ټول عمر د په مذمت کې لګیا چې موږ مذمت کرتا و او نور څه هېڅ هم نشته نوره کاروایي به نه وي پښتانه لاړل کیسه ختمه هغه ټایم څه مذمت کرتا و خلک کوئی په ټي وي راغی داسې وویل داسې خبرونه هېڅ هم نه کېږي ما ستاسې مینه خلک بهېږي برناقه خلک بهېږي برناقه دماکې راباندې کېږي ما او تا څوک عزت نه کوي ما او تا له څوک په پاکستان کې حق نه راکوي ما او تا له